د مولانو په خبرو مراده نسوار حرام دي او دا محمد رسول الله په کلو سره حرام کړی دي. دا د مولا عقل او منطق نشي جایز کوله او دا د مفتی فتوا نشي جایز کوله. د مفتی په فتوا کې دوه زور شته چې رسول الله حرام کې او مفتی حلال کی. زدا واما د روجي د میاش د نسوار والو د پاره ګورم ډیر د ټریننګ میاش دا پکار دار چې دی روجي نه خدایو فائدہ مسلمانان والی چې دا نسوار ختم کی. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم خيار شخصیت وکنو هغه سو فرمایل کل مسکر حرام پنومی نشه چې دا حرام ده. دیوبندیانو فتاوی علوی نسوار پکې ویني دي مراد دا خوستا چالا کی دا محمد رسول الله په کلو راوړل دا منطقيانو کلو ستوي وی اثبات د محمول کی لجميع افراد الموضوع نو استاد منطق په کلو کې هر شی داخل له او د محمد رسول الله په کلو کې به عموم نه ستا چې کلو چې ټول نو هر شی ته شامل او چې محمد رسول الله کلو استعمال کو نو نسوار به پکې نه مرادو سیګریټ به پکې نه مرادو آئیس او چرس په پکې نه مراد نه دا ټولي نشي دي نسوارو والو ځان بچ کې پدی روزه کې عادت شوه الله درله داخله پاک کړه جبه درله پاک کړه نو کم از کم داسې مکوا چې د اختر پس د ټول ناول چونډې د نسوارو جوړه کی. بس یو میاش در باندې الله سبحانه وتعالى ټریننګ کو بس کې منع شکنا رسول الله فرمایي دي کل مسکر حرام په نومي نشه چې دا حرام ده. تاسو په ایمان وای دا نسوار نشه دا وکنه یره دا وکنه دا چا چې نی کړي د اړ روزي چا تاسو نیولې دي ټولو کنه د اړ په روزه کې چې څومره تند ایدا ستند په نور کالی خو د اړ په دې تند والا روزه کې د نسواری سړي وبو ډوړې تړې ډوړې کیږي کنه نسوار وتا نور نشه څه ته وي دا ګنده شی دا ګنده ایو سړی به بل سره گاډي کې په سیټ کې ناستو نو هغه په دې سټ لاس کې خود ویرا سر لکا تاګه ګوته وتا اړم کړو شي او دې څه چللې وزه دې شیشه کې را چونډې ولې نو هغه وته دا څه چللې هغه چې دا خو ز سر کته کومه سره مال به سرولې سړی سره هغه میګنو چې سفر کې روانه پاکي جامې دي عاشه ورولې ته په سپینې جامې ولګي نو خو خبا کې دا داغ جوړي نو هغه بوټو باسو او ته زما دې بوټ ته راولې خامخانه سفرېږي نو سړی بدو غړو او ته وی دا بوټ خرابېږي بدا غپ ما سره ما لګو نو هغه ته وی چې زما دې ګنده بوټ ته نه ولې دا بوټ په خاکیږي او د خپل پاک او خسته خلې ته ورولې یره بیا هغه ټیم ناغه د نسوار د چونډې سره نسوار او ګوته مور وشته. نو یاد ساته د مولانو په خبرو مراده نسوار حرام دي او دا محمد رسول الله په کلو سره حرام کړی دي. دا د مولا عقل او منطق نشي جایز کوله او دا د مفتی فتوا نشي جایز کوله. د مفتی په فتوا کې دوه زور شته چې رسول الله حرام کې او مفتی حلال کی. مفتی څه شی دی طاقت خود رسول مفتی ګوره علی مفتی دی چې د الله او د رسول الله په خبره خپل خبره مضبوطه کی چې په خبره قال الله او قال رسول الله پیش نه کی قسم نه مفتی نه زوم د امیم نه دی مړ د خر دی مفتی د فتان نه دی رسنه دی فتن ځوان ته وي ځوان کې مضبوطیای نو مفتی د مفتی زکه وي چې د خپل فتوا مضبوطی نو مضبوطی خو یا په قال الله راضي او یا په قال رسول الله راضي مضبوطی خو بده نه راضي چې قال ابو حنیفه هكذا قال الشافعي هكذا قال ابو يوسف هكذا والفتوى عليه پدې ګوره خبره نه مضبوطیږي نو عرض می دا کو چې دا نسوار او دا نشي په دې روزه کې پرېګ دي عرض می دا کو یو کس هغه د نسوار د فرعون غول وی دا سره فرعون غول مغلې ته ورې جوړې دي یو کس ریسرچ کو چې د نسوارو د تماکو د بوټي د کم ځای نه راغلی دی نو هغه یو وی دا چې د فرعون خوراک کړی او چې کله هغه بېودسي وکړه نو په هغه ځای کې دا بوټي راوخته یو څه خلک خلو کېږي عرض په دې باب کې دا دی چې ګوره دا ټولې ګندګۍ دي او په دې روزه کې په ځان کې ښه خصلتونه راولو